د بخاری شریف حدیث دا زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة قاطع. کوم انسان سره خپلوانو سره تعلق ختمه نو هغه انسان به هیڅ کله جنت ته نه ځي. نن تاسو ګورئ چې ورور له ورور خفه ده، پلار له زمانو خفه ده، زمن له پلار خفه دي، او خپلوان چې دي له خپل منځ کې سره چاړو غوښه دي، خپل منځ کې دښمنان سره جوړ کړي، یو له بل سره لرې سوي دي چې یو ورور کور کې واده کېږي بل ورور ته معلومات نه وي، د یو ورور کور کې مرګ شوی بل ورور ته هېڅ پته نشته. نن سبا دا یو مرض د موږ په پښتنو کې خاص کر بې انتها ډېر شوی د دا مرض چې نن سبا خپلوان د خپلو خپلوانو منډې وایي، ورونه د خپلو ورونو منډې وایي، او تر زمن چې دي هغه له خپلو تر زمنو منډې وایي. څه وجه ده چې هغو ته الله تبارک وتعالی دولت ډېر ورکړی ده او بل څه ده هغه غریب انسان ده. په دې وجه باندې نن تاسو ګورئ چې خپلوان یو وخت به و چې موږ به لویې لویې قبیلې وې، الحمدلله په یو ځای به پراته وو، 40 50 شپېته اویا سل کورونه به په یو ځای وو. نن تاسو وګورئ ټول څرنګه سره در بدره دي، یو په کراچۍ کې ده، یو په کویټه کې ده، یو په پنجاب کې ده، یو په خیبر پښتونخوا کې ده. نو تاسو وګورئ ظالمانو ولې داسې کوئ؟ ولې خپل کومې تاسې رشتې چې دي هغه ولې تاسې ولې نه پېژنئ؟ خپل تعلقات تاسې ولې خرابوئ؟ ولې دې چې د سوچ نه کوئ چې آخر چې تاسې چا څخه تعلق خراب کړی ده هغه هم مسلمان ده، هغه هم انسان ده، اگر چې الله تبارک وتعالی تاسې دولت زیات درکړی ده هغه ته کم دولت ورکړی ده، خو بیا هم آخر یې خو مسلمان، تاسې مسلمان یې، هغه مسلمان ده. د خدای بندګانو داسې مه کوئ. ګوره ما تاسو له مخه تاسې حدیث بیان کړ حکم چې زموږ خوږ پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا يدخل الجنة قاطع. کوم انسان چې خپلو خپلوانو سره تعلق ختموي او خپلو خپلوانو څخه ځان لرې کوي هغه انسان به هېڅکله جنت ته نه ځي. ته که په زراو نیکیانې وکړې، که په زراو باندې نیک عملونه وکړې، که په زراو باندې حجونه وکړې، که په زراو باندې عمرې وکړې، که په زراو باندې صدقې وباسې، خو که چېرې ته حقوق العباد نه و پوره کړي نو الله تبارک وتعالی به تا هېڅکله نه بخي. ځکه چې حقوق الله کوم د الله حقوقونه دي الله تعالی هغه معاف کوي، اگر چې تا لوی لوی ګناهونه کړي سوای له شرک نه الله تبارک وتعالی شرک نه معاف کوي. له شرک نه بعد څومره ګناهونه تا کړي، که تا مړي کړي، که تا زنا کړي، که تا شراب څښلي، الله تبارک وتعالی هغه ټولې ګناهونه معاف کوي. خو که چېرې تا حقوق العباد په عمل کړي وو، یعنې د کوم انسانانو حقوقونه چې دي هغه تا نه و پوره کړي نو الله تبارک وتعالی به هېڅکله تا نه بخي، هېڅکله به ته جنت ته نشې ولاړ تر څو پورې تا د خپلو مسلمانانو ورونو حقوقونه پوره نه کړې. ما ورونو په حدیث پاک کې راغلی دی، بخاري شریف صحیح حدیث ده، رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د یو مسلمان په بل مسلمان باندې 5 حقونه دي. هغه یو دا ده چې کله سلام درته وکړي سلام جواب به ورکوې، دوم دا ده چې کله تا انډیوال څه در سره هغه څه ناجوړه سي ته به ورځې د هغه عیادت به کوې او هغه ته به دوایګانې اخلي، او دریم دا ده چې کله تا هغه میلمستیا درته وکړي میلمستیا ته به ورځې، او څلورم دا ده چې کله هغه مړ سي هغه جنازې ته به ورځې، پنځم دا ده چې کله هغه ته پرنجی ورسي نو ته به د هغه جواب ورکوې. خو افسوس چې نن موږ مسلمانان خاص کر دا موږ پښتانه خاص کر دا موږ ستانیزي خلک نن سبا چې دي دې څخه بیخي لرې سوي دي، بیخي خپل حقوقونه نه پوره کوي، بیخي د خپلو خپلوانو څخه ځانونه لرې کړي دي. او موږ پښتنو کې چې کومې دښمنیانې دي خدای پاک د هغه ټولې ختمې کړي، او د موږ پښتنو کې چې خپل منځ کې کومه اختلافات دي خدای پاک د ټول سره ختم کړي، خدای پاک د ټول یار بیا په یو ځای سره کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.